الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر اللہ رب العزت فرمائی علیہا 19 پدی جہنم باندی داروغگان او افسران نور لستی یعنی مانا دادا چی نور لسو پرشتے زبانیہ چی آغا دا قوت و طاقت پر لحاظ سرا انتہا ترسیدلی داغے نہا نور لسو واقداران دی او نور لس افسران دی یعنی دا نور لس پکے قائدان دی دا خبر چکلا قرآن او فرمائل چی پا جہنم باندی نور لس پرشتے واقدارانی دی او مشرانی دی نو ابو جہل علیہ ما علیہ راگے او قریشانو توائی چی دا ابو کبشا نبی علیہ السلام تا بے ابو کبشا بے دی ابو کبشا پا دی کے مخ کے او سڑے تیر شوے او آگا دا بوتانو عبادت نکو دی سرا نو چی نبی علیہ السلام دا بوت پرستے خلاف شروع کنو دا ابو کبشا دے نو دا ابو کبشا چی تاسو تا کمی خبری آو رئی او پائے کے دائم در تاویلے چی پا جہنم کی نور لس پرشتی دی تاسو با جہنم تزئی نو ستاسو میان دی مڑی شی تاسو دونا بیکار یہی چی ہر لس کسان بر دیوی پرشتی علاجو نکی او بل روایت کرا گری چی ورتے ہوئے چی تاسو سلسل کسان بر دیوی پرشتی علاج باو نکی تاسو میان دی نئی او بیا بستر جہنم نروزے او گرزائی با دا ابو جہل خبر ہوا دی کہ او پالوانو ابو الاشج بے ورطوے ہو آغاوی چھ اے قریشو تاسو دا دی اولس زمداری زما شوا دا دی اولس او دا دو چیری تاسو ټول قریش وی قابو نه کوي دا قسم خبرې نو قرآن داغې جواب وکړو وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه ندی ګرځولي منګه مرګري د جهنم یعنی واقداران د جهنم او خزانه د جهنم مگر پرشتي او پرشتونه خبرې داغی د طاقتنا او داغی د زورنا او داغی د لویوالینا دا اللہ رب العزت خبر دے او اگر تی خبر را کڑیم دے منگلا یو جبریل علیہ السلام راگے او 15 خارونو د لوط علیہ السلام د قوم او دای د زمک سره دا 15 خارونه د زمک سره اوچت کړه په یو وزر کې او اسمان ته ورسولو دا غزې نه را الټه راوغورځول
یو پرشتي وي ابو جهل تبسي ابو شجبر سي او بل بری سي او بل بری سي د یوې پرشتي دومره لوی طاقت الله ورکړی دا پرشتي دا معنا نه ده چې بس نورلس پرشتي دي نورلس د ترجمه ما د افسران وکړه چې د مشران واکداران نورلس دي او د هرې ویلان دي چې کوم دی نو بیا فوجونه دي د الله تعالی او داغی وجہ اصل کې دا شاه عبدالعزیز رحمه الله المحدث دهلوی په خپل تفسیری عزیزی کې وی دا خبره کړې ده چې دی نور له سورجا وجه دا ده چې کفارو ته الله په جهنم کې نورلس قسم عذاب ورکوي نورلس قسم عذاب او هر پرشته په یو نوع د عذاب باندې مسلطه ده او مقرر ده چې تبا کفارو ته دا قسم عذاب به ته ورکې ابلې ته وایي دا د کفارو ته به دا قسم عذاب ته ورکې دا د نورلسوالي وجه ده چې نورلس نوع عذاب به الله مشرکانو ته او کافرانو ته په جهنم کې ورکوي وما جعلنا عدتهم نه دی ګرځولې منګه شمیر د دې پرشتو چې په جهنم مقرر دي الا فتنه مگر دا اختبار دی او امتحان دی للذین کفروا دا کسانو د پاره چې کفار دي دا د کفارو د پاره ازمایش دی چې هغوی په خپلو محافلو کې د دې مذاق وړاو کی او په خپلو محافلو کې په دې پسې استهزاګانې وکړي او دا ووایي چې د 11 ذمهداري به زما دوه به ټولې قابو نه کوي او ابو جهل ورته چې سلسل کسان یا لس کسان به یو پرشته قابو نه کوي او لیستيقن الذين اوتوا الكتاب او دا دې دپاره موږ دا د نورلسو عادت ښودلی دی چې یقین وکړي هغه کسان چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی په نبوت د محمد مصطفی باندې ځکه چې په تورات شریف کې او په انجیل کې باقاعده د جهنم د خزانو تعداد نورلس ښودلی شوی دی نو د یهودو به هم دا یقین راشي او د نصاراو هم دا یقین به راشي چې دا واقعي د الله پیغمبر دی او قرآن واقعي د الله کتاب دی ځکه چې دا خبره خو موږ په تورات کې هم ده او دا خبره خو موږ په انجیل کې هم شته او یزداد الذین آمنوا ایمانا او دې دپاره چې دا عدد زیات کیا کسان لر چې مؤمنان دي ایمان ولی چې کله یهود او نصارا وایي چې واقعي په تورات کې د نورلسو او په انجیل کې د نورلسو عدد شمار دی نو د مؤمنانو به نور هم ایمان زیات شي او نور به هم یقین زیات شي او په دې باندې ورته خوشحالي میلاو شي چې یهودو زمونږ د پیغمبر او زمونږ د کتاب تایید وکړو او ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون او شک بنه کوي آینده لپاره کسان چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی او مؤمنان به هم د شک او د شبهې نه بالاتر شي مؤمنان به هم په دې کې شک نه کوي چې د دغه خزانو شمیر نورلس دی وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون او دې دپاره دا عادت معین شو چې وایي به کسان چې د هغوی پړونو کې بیماری ده د دې دوه خبرې دي بیماری د نفاق ده نو منافقان دي یا بیماری د مرض د ضعف ده نو ضعیف او راسته غوندې مسلمانان دي دا دوه نمبري مسلمانان دوه ډزي چړې څه غواړي هغه کوي او پکې وایي زه مؤمن او مسلمان یم والکافرون او دې دپاره او کافران دا خبره وکړي
په اعتراض کې منافقان مو کی او ضعیف مسلمانان مو کی ماذا اراد الله بهذا مثلا سشی اراده کړی الله بهذا پر عدد د نور لسو باندې بطور مثال دا نور لسې ولی ویل شلې ولی نه ویلې یویشتې ولی نه ویلې نو مال که شلې ویلې تا بل چې شلې ویل د نور لسې ولی نه ویل او چې یویشتې ویلې نور لسې ولی نه ویلې نو تا نه خو خوی بد او بانی بیسیار یو خبره نه منل یو خبره سړی نه مني نو هغې دپاره بانې کوي دا یو مشهوره خبره و یو استاد یو طالب ته منطق کتاب شروع کړه منطق خو ګران دی اول نه پې سړی نه پوهېږي بیا ډېر اسان دی چې یو ځل د زده شو به یې هېرېږي نه نو هغه طالب کډه مډه وتړله ته نو استاد ورته چې ولې ځي هغه ویل یاره جي ما بېګا خوب ولیده او د پولاو یو مجموعه مې ولیدله او دا غوښې مخې پکې پرتې وې مزېدارې خو د پاسه پې مړه مږه پرته وه هغه ویل او دا ویل دا ښایسته مجموعه چې وه ویل دا منطق علم او دا پاسه چې پې دا مړه پرته وه دا ستا په شان یو بېغیرته طالب و دوی پې کړي او تلی دی اوري پوهېږئ په دې باندې نو خوی بد او بانی بیسیار یو سړی او کار نه کوي نو هغې له بانی لټوي دا چل دی او دا چل دی او دا چل دی او دا چل دی کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء دقسې ګمراه کوي الله چاته چې خوښه وشي او هدایت کوي چاته چې خوښه وشي د دې معنا دا نه ده چې الله جبرن څوک کافر کوي نو جبرن یې کافر کی او چې جبرن څوک مومن کوي نو هغه مومن کی نه د دې معنا دا ده فالهمها فجورها وتقواها الله د هدایت لار او الله د ضلالت لار دواړه ښودلي دي او هر چا ته ښودلي دي او ورته ویلي دي چې په دې لار د هدایت ځئ ما ته به راورسئ زما اطاعت او زما جنت ته به راورسئ او چې د ګمراهۍ په لار باندې ځئ نو جهنم ته به ورسئ د شیطان رضامندۍ او ملګرتیا ته به ورسئ فالهمها فجورها وتقواها الله تعالی هر انسان ته الهام کړی دی د هغه د درست لارې او د خرابې لارې او دا یې ورته ویلي چې پرې خوشحال یم او په دې خفه کېږم او د هغې باوجود یو سړی روانېږي نو ځکه ویل کذلک یضل الله من یشاء ویهدي من یشاء او دا چې ابو جهل وایي چې نورلس فرشتې دي او قریشیان ستاسو میاندې دي نه تاسو سل یا لس کسه د یوې علاج نه شئ کولی او بیا ور جهنم نه روځئ او بریتونه به ته ووهئ نو الله فرمایي وما يعلم جنود ربك الا هو نما ما يعلم نشي معلومولی پوجونه د رب ستا هیڅوک الا هو مگر الله د الله پوجونه الله تمامو دغه دی معلوم دي د الله څه پوج دی تاسو د الله پوجونه ولیدل لږه زمانه مخکې یو ماشی الله را پیدا کړ چې دا کمې زنانه به د مټې ټولې ښکاره کړې وي داسې کمیسونه به یې کړي وو هغې ته یې په لاسونو کې داستانې م واچولې او په خپو کې ورته چې کوم دی جرابې م واچولې د ډنډ ماشي د لاسه دا د الله فوج دی که نه او دا اوس چې الله کوم فوج خپل را پریښی یا خود یې الله پلا کړی یا الله د چا په لاس پیدا کړی او کرونې په نوم باندې یو شی اوچلېده څنګه دنیا پرستی د دنیا نه ګلاسونه راټول کو په ګوټونو کې ننوتل کم خلک چې په دنیا پسې سوري دي کم خلکو د دنیا پرستۍ په وجه الله خفه کړی دی د الله د دین مقابلې کوي هغې دنیا پرېښوده په ګوټونو کې ننوتل او چې یو بل وي نو یو بل ته لاس لکي داسې او لا زمونږ دا نوې قیادت پکې دا دغه راویسته چې یو بل سره دا سنګل میلاووئ هلکه دا کرونې جریاسي ما که ستا په تلي پورې نښتي نو پرې
په دې مټ پورې دي نه دي نښتي، کوم ځای کې ته کې دا خو ستا په هر ځای پورې نښتي دي، کوم ځای کې ته ځان خلاصې. نو دا یو بل ته وایي دا چل کو پوهېږئ، دا د الله پوجونه دي او دا نوی نه دی. په نمرود باندې ماشي را ادا کړي او یو ماشی د نمرود پرې پوزه کې تلی و او د نمرود تپوس را به چې څوک راله صاحب څنګه ویل چپړه راواله او کپرۍ را وهه چې دا ماشی کلار شي. پوهېږئ که نه، دا د الله پوجونه دي، دا ټول ساتلي دي او دې باندې د الله خرچه هم نه کېږي. تاسو پوج د لاسه موږ باندې څونه خرچې دي، دې باندې هغه پې خرچ هم نه کېږي او د هغې شمار هم معلوم نه دی چې څومره دي. وما هي الا ذکرا للبشر، نه دی دا جهنم مگر دا تذکره او یاد دی د پاره. وما هي نه دی دا عدد الا ذکرا للبشر مگر پن او نصیحت دی د انسانانو دپاره. اوس الله رب العزت دا خبره کوي چې د قیامت ذکر وشو نو د هغې سره د قیامت مناسبات راوړي. کله داسې نه ده، دې ته رد کلمه ردعه وایي، د زجر کلمه ده، داسې نه و په کار. والقمر زماری قسمی په سپومۍ باندې، واللیل او زماری په شپه قسم اذا ادبره، کله چې دا شپه شا کي او په شا روانه شي، یعنې خپله تیاره راغونډوي. والصبح اذا اسفر، او زماری قسمی په سبا کله چې سپینوالی پیدا کی. اسفره معنا استضاء، بالکل پړکېږي داسې او دا اطراف د ځمکې سړي ته ښکاره شي. انها لاحدى الکبر، یقینا دا جهنم دا یو د هغه لوی دواهیو او دا د هغه لوی بلاګانو نه دی. دا کبر د اکبر د کبرا جمع ده، لاحدى الکبر دا یو د هغه لوی ازمایښونو او دا یو د هغه لوی دواهیو او مصیبتونو نه لوی مصیبت جهنم دی. نذیرا للبشر، دا یرونکی دی او دا یره ده دپاره د انسان. نذیر دلته په معنی د انذار دی، دا جهنم یرونکی دی، دا جهنم دا سبب د یری د انسان دپاره دی. اوس تاسو خپله خوښه ده، الله هر انسان ته جزئی اراده ورکړې ده او د هغه جزئی ارادې په وجه باندې سړی د روغې لارې او د ورانې لارې انتخاب کولی شي. لمن شاء منکم ان یتقدم، د چا چې ستاسو نه خوښه شي ان یتقدمه چې وړاندې شي هغې اعمالو ته، یتقرب به الی الله چې د هغې په وجه الله ته نږدې شي، او یتأخر تاسو کې چا خوښی رستو شي د بدو اعمالو په ارتکاب او د بدو عقیدو په ارتکاب باندې د الله د قرب او د نزدېکت نه لرې شي، شاته پاتې شي. انشاءالله سبا ته به خیري. کل نفس بما کسبت رهینة چې ورته سبق ویمه او داسې سبق به درته ووایم، بیا به دې باندې تقریرونه چې کورونو ته لاړ شئ پکې تقریرونه کوئ بخه او غټ مزیدار بیان به په دې کې راځي که خیري سبا ته به انشاءالله. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهېږي. دې سره سره الله موږ پرې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. څوک دې له کار کوي کامیابي کوي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بد قسمتۍ تباهي کړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان باندې کړي. یا زموږ ربا جامعه تعلیم الاسلام مندني آباده کړي. دې کې څونه کمی دی د غیب او خزانو نه پوره کړي. د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو د عبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړی. دې قرضونو ذاتي قرضونو نه ربه موږ خلاص کړي. یا زمونږ ربه دا زمونږ د آخرت د نجات لپاره بهترینه ذریعه وګرځي. دې په زمونږ راضي شي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه